خاوند لوی عزت د ګران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. عزتمن درونو، الله جل جلاله د دنیا او د آخرت د پوره کامیابی معیار د الله حکم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ګرځولې ده. په دنیا کې د کامیابی معیار صرف او صرف د الله حکم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیرول. د الله د حکم نه بغیر، د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه بغیر په ژوند تیرولو کې عزتمندو نه خوشحالي شته، نه اطمینان شته، نه کامیابی شته، نه عزت شته، نه په د الله وعده شته. صریح ښکاره خبره ده چې کوم چا د الله حکم پوره کړی دی، کوم چا د نبی پاک علیه السلام په طریقه ژوند تیر کړی، هغه الله په دنیا کې چمکاو کړی. او دغه واضح دلیل په صحابه کرام رضوان الله اجمعین کې شته، تابعینو کې شته. تر دې وخت کې په دې زمانہ کې زما استاد په منځ کې په دې وخت کې الحمدلله نمونه موجود دشته. بلال حبشي رضی الله عنه حبشي غلام دی، د خاندان په اعتبار سره کمزور دی، د مال په لحاظ سره کمزور دی، د ځوانۍ د قد په لحاظ سره کمزور دی، او د دنیا هیڅ یو صفت په بلال کې نشته. لیکن یو صفت شته چې هغه د الله حکم د محمد رسول الله تابعداري ده. په زړه کې د الله مینه ده، د زړه کې د الله محبت ده. الله غ بلال ډېر لوی مقام ته ورساو، ډېر لوی مقام ته. او عزتمن درونو، خباب رضی الله عنه الله لوی مقام ته ورساو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام نه مخکې هیڅ هم نه، لیکن د اسلام دراړو نرستو الله جل جلاله په 22 لک مربع باندې خلیفہ وګرځا. دا سی 1,00,000 صحابه الله چمکاو کړ او قیامت پورې الله چمکاو کړ. تابعین الله چمکاو کړ، د دې زمانه خلق الله چمکاو کړ. مونږ او تاسو په دې وخت کې عزتمندو، مونږ او تاسو زما استادو بشان ډیر خلق په دې وخت کې پلارو پورن خدي په گاړو پورن خدي کلندران دي. زما استادو په شان خسته خلق، زما استاد خولي خلق، عزتمندو په هر معیار پوره خلق د جیل د توبونو شاته قیدیان دي. د هسپتال په بیړونو باندې پراته د صحت د لپاره ارمانی دي. عزتمند درونو د کور د بچو نه لري په ملکونو باندې مسافر په دې ارمان دي چې خدای بچو ته وکړه ورشه. دغه رنګي عزتمند درونو د سکون او د اطمینان لپاره، د خپل زړه د خوشاله ولو د لپاره عزتمندو د دنیا قسمه نافرمانی، مطلب نغاره، سورنه، باجی، دوپړی، د ډمانو مخې راتلل، غانې اوریدل وغیرہ وغیرہ، په ملکونو ګرځیدل، کله د سمندر په غاړه، کله په کشتو کې ګرځیدل، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې، زماړه ته سکون ملاوي شي، زه مطمئن شم. لیکن کوم خپل ژوند ته ژوندۍ ته وګورو او په ځان ته لګونو، په منګو تاسو کې په روپۍ کې څلور نه هم د الله جل جلاله کامل مکمل دین نشته، لیکن صرف دا دین په نقشه باندې تلل، هغه کې الله دومره سکون موږ لرا کړ الحمدلله چې زموږ د ژوند په پوره دنیا زنه ورکوم. زه د خپل ژوند په پوره دنیا نه ورکوم چې دا پوره دنیا یو طرف ته الحمدلله زما د ژوند زه په خپل ژوند الله دې مطمئن کړ. الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب. د انسان زړه ته اطمینان او تسلی د الله په یاد ملاوي او د الله محبت د کامیابی دلیل لرون. او چا چې د الله د محبت لار نیولې ده، هغه خلق الله عزت من کړي، خدای قدر من کړي. نن نقصان دا دی چې نن امت ظاهری سبب ته سوچته، ظاهری سبب ته او په ظاهری سبب باندې امت عمل کړي دی،
باطن باندې چې کوم د امت ژوند جوړیږي هغه امت پرې خیر دا وره فاطمه رضی الله عنها د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نیازبینه لرو او ډیره زیات نبی علیہ السلام ته ګرانه و فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحم الله واقع نقل کړی دی کنه چې علی رضی الله عنه تو ویل مفهوم دا دی وستا پلار د چې کوم د چيلې بيزي راغلي دي او ته د پلار نه چې کوم د چيلې بيزي وړ نو چې کله غراله نبی علیہ السلام ته مخامخ شو نو څه ونه ویل واپس لاړ نبی علیہ السلام یې کور ته راغی ودا قصه ده مفهوم دا مختصر زیات راغلی وي تاسو په کوم غرض ویل بعد غسی غرض باندې راغلی نو یو دم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د خپل لور ذهن د دنیا نه آخرت طرف ته واړه زیات دغه په مقابل کې ته خسته عمل ونه خېم بهترین عمل ته ونه خېم یو د مو ته آخرت یاد کړ څه وته ویل 33 پیر سبحان الله وایا 33 پیر الحمدلله وایا 34 پیر الله اکبر وایا ان دا ستاسو لپاره بهتره ده په نسبت د چیلو دا شي عزتمن درونه دی وجنا الله رب العالمین د عزت په صلاح د کامیابی په صلاح د حق او د معیار په صلاح الله رب العالمین په احکاماتو کې ده الله په محبت کې ده الله په مینه کې ده لیکن نن امت زمونږ د ټولو اجتماعي تور سوچ ته ده چې ظاهري سبب او ظاهري دنیا وا ظاهري ګاډي او ظاهري موټر وي عہده وا ډیګري وا منصب موږ به کامیاب شو ان کې دا کامیابی نه ده کامیابی څه ده کامیابی د الله حکم منلو کې د نبی له سلام په طریقه کې جنید بغدادي رحم الله لوی سړی دی پهلوان دی ورونو پهلوان دی هجی پهلوان دی او د جنید د پاره د مقابله د پاره اعلان وشي چې جنید سره مقابله کیږي او دومره انعام به ملاوي او جنید چې کوم دی نو په میدان کې ولاړ دی او خلک یې نازي نمونه لیکل کی یو ته پیش کیږي دا دی هلره هغه چې جنید پهلوانۍ ته ګوري دا غمړ ته ګوري انکار کوي یو پکې راځي او ته وایي جنید د مقابله د پاره تیار زه سره مقابله کوم جنید راغواړي وي تراشه ته زما مقابله کول شي ته کوم یو خرسو علي ختم به پتا کې غوښتل یو پوکي څه زمال وځي هغه ته په وخت کې سوي وي ما ته پته ده چې زستا د یو پوکي سال وزم استاد یو سپېړم قابل لیم خدای ته پته ز سوکې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد نه ما سید ما زما بچینه هر دی ما په کور کې خوراک نشته او پتا باندې انعام خو ده شوی کچره ته ما ته ځان راوارته نو د مجمع خلک وسپېړي وي خو زما استا په دې راتللو به زما بچو ته رزق ملاوي شي او ستا په دې به عزت به محمد رسول الله خوشاله شي الله به خوشاله شي هغه ته ټیک د لاس چت کوي دا بس ما مقابله کوي مجموع حیران مخلوق حیران چرته جنید او چرته دا نو چې کله مقابله شروع شو نو جنید ته ځان راوارته ورو چې کله ته ځان راوارته نو په دغه وخت کې جنید وای چې ما د الله د عرش نه ورنا ولید په دې سیده مې پرې وته دا سړی په ځان پورې جوخ کړی دی ځان پورې جوخ کړی او ته پرې مې دا وای څنګه دې پرې دا استاد وجه نه خپل الله ولید استاد وجه نه ما جنت ولید الله دغه یو عمل په وجه باندې عزتمند جنید الله د زماني امام وګرځاو زماني امام وګرځاو ولی الته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولاد دغه د پاره سوکړه خپل ځان ذلیل کړ نو چې کوم چا د خپل د الله د حکم د پاره د الله د نبی د طریقې د پاره ځان ذلیل کړي هغه خلق الله عزتمن کړي ذات عمر هغه سوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويذو به اخرين الله د دې قران په وجه باندې قومونه اوچت کړو د دې قران په وجه الله قومونه اوچت کړو چې نه مني الله د قران په وجه ذلیل کړ چې چا ومنه الله عزتمن کړو قران دی د قران مینا د عزت د پیغمبر پاک علیه السلام محبت د عزت دی د الله تعلق د عزت دی نن موږ مسلمانان درځي د الله مینه نشته د الله تعلق نشته د قران مینه نشته قران د څه د پاره دی د چندو د پاره قران د څه د پاره د ختمونو د پاره قران د څه د پاره چې زما پیغ لرو ختیږي په دروازه کې کېږي چې پیغله دې د کور لاروي دا کمال خو نه دی قران دستور د دې لپاره چې ما د قران دې د پاره زکم چې بس ما ته خلک هارونه واچي قران دې د پاره زکم چې زما باندې غټ پروګرام وشي چې لکه فلان کې زوی حافظ شو لیکن د عمل په بنیاد باندې قران دی دیو جنا امت الله جل جلاله وعده کړی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاه طیبه الله و زما سره وعده ده چې زبر په دنیا کې خیسته ژوند درکوم خپل ژوند والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين
زما د دین دپاره ولوېږه او پاڅېږه ځان ستړی که ستومانه شه الله وایي زما نه واخله که نه در کوم که نه څه شی دې پکار دی روپۍ دې پکار دي ډېرې واخله ګاړه دې پکار دی واخله ښځه دې پکار ده واخله زوی دې پکار دی واخله ذکریا علیه صلات وسلام څه وایي د شپږ شلې کاله عمر کې بوډا دی څه وایي کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وحن العزم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا الله بډای مخ بس مریم علیه السلام ولید چې د مریم ته میوي ملاويږي خوراک ملاويږي لکه تمنا را زوی وخت 120 سال په عمر کې د اتیاو کالو په عمر کې بډای خزا الله ول زوی ور کوي ان نبشرک بغلام نسبه یحیی واخله کنه زوی دې پکار دی واخله عزتمند کمال دا دی چې نن امت خپل منصب نه پیژني امت خپل مقام نه پیژني امت خپل ځای نه پیژني موږ نن خپل مقام نه دی پیژندل روان دی مثال تور کراچۍ ته او مخې چترال په لار کړی دی ځینې چترال په لار روان دی مقصود یې کراچۍ ته نو خلک وته بیوقوف وي که سړی وته ټول خلک وي بیوقوف څنګه تر روان نن د امت کار دی امت چې دی امت مقصود پرې خو امت چې کوم کار د پاره الله پیدا کړی امت خپل کار پرې خو امت صرف او صرف ظاهري اسباب ته مخ او چې کله ظاهري سبب ته مخ کړو دی وجنه امت برباد شو ځکه د څومره خواري چې کیږي کنه دا مشران چې د مهنتونه کوي دا یو د خانقاه کولاوي یو ځکه مهنت کوي بل ځای مهنت کوي او یو مرګره په ذکر لګي دا کوي د ثوب په شکل باندې دا ولې کوي دا د دې د پاره کوي چې د خلکو زړونو یقین صحیح شي د زړه یقین صحیح شي نو چې کله د زړه یقین صحیح شي ګوره یو زنانه او نارینه خزو خاون چې کوم دي قران نو معلوم کنه لال د قران نسخه راوغسته چې د قران نسخه راوغسته نو خزو خاون یو بل ته څه وي وې د اني مشپه به چې کوم دي نو زه په سر کما د اني مشپه ته په سر کا الله به موږ ته قران یاد کی اوس داغه عقیده د اعتقاد د دنه په الله اعتماد دی نو چې قران راوغسته نو په سر د بره کې خو او الله ته ودرې وی الله ته د پته ده موږ په هیڅ نه پوهیږو ستا قران دی او حق دی او سچ دی زمون په ایمان دی الله موږ قران موږ ته قران وخیا نو د معنی مشپه کې الله جل جلاله چې کوم نه سو کو سړی حافظ کو او فنی مشپه کې الله باغ خزه حافظ نو چې سحر شو خزه او خوند وانه د قران حافظان نه د قران ماشاءالله هلې نو د دې وجنه اعتقاد او اعتماد اصل شی د الله په ذات دی چې کله د مسلمان د الله په ذات اعتماد راغی او د ژوند یقین صحیح شو بدا مسلمان پاتې د الله ولی دی چې څنګه الله به ورکي عرش او پرشت ټول کائنات به الله د خپل تابع وګرځي خو چې کله مسلمان د یقین برباد دی رونو اسم نه دی دیږي الله فرمایي اولئک الانام بل هم ازل چار پای دي مردار یې خریم خوري ګړی خوري بيزیم خوري او سپیم خوري او دا دین پکې خوري څه خبره خو درسترخوان لوی دی په دغه درسترخوان په دې سر کې مؤمن ناشته الته پکې او فاسق ناشته الله دې درسترخوان نه پاسې د واده خیرات خلک نه دلای کله چې خیرات مجمع خورشي دسترخوان خور شروع خان امراضي غریب امراضي مولا امراضي شاخیل امراضي دم امراضي تور امراضي سپین امراضي خوري الله وي زما دسترخوان دوی دی خورا زته نه پاسوم خو چې کوم مقصد دی هغه مقصد به نه ملاويږي مقصد به هغه چاته ملاويږي چې کوم زما قریب دی د ملمستا زیاده کورسۍ د سوپې زی هغه چاته ملاويږي چې کوم زما قریب دی هر کوجا بودی پکې نه دی چر کوجا بودی پکې دی سم فهم دی ان شاء الله نیت کو مرګي من عزم کو نیت کو د هر خبره چې الله موږ خوشاله شي بس زمونږ د ژوند مقصد الله ته زمونږ خوشاله شي چې کله موږ الله خوشاله شو او موږ خپل ټول حل زلی د الله د پاره جوړ کړی الحمدلله زمونږ کار سم شو بیا موږ ټیک ورو بیا هر څه ټیک ټاک دي نن وجه دا چې نن د امت په الله باندې نظر نشته نو الله خپل نظر د امت نو چت کړي نو چې الله نظر چت کړي درنو پیګې نو ډوړې مخ کې منډه موږ په سرست منډه روټي مخ کې منډه موږ په سرست منډه زمونږ تاسو ژوند نه جوړيږي بس ځکه الله وایي ومن عارض عن ذکری فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى زما ذکر پرېخو زما قران پرېخو زما د نبی طریقې پرېخو دا الله وایي ځکه مې تاسو ډوړې تنگ کړه پیګي نو پینځه کسان یې لس کسان یې په کور کې لګي سور کړیم دی او بوکیو سکن خطي الله وایي نو لستو شلم نکړه نو لزو شلم نکړه په ډوړې په سیاریانی تور چې د کنيشته چې د کنيشته غوړې د کنيشته پخ پیابلې په سر سره تورې په جامو نشته لغړې ولی ځکه لغړې چې الله پرې دیو جن عزت مندونو
الله سره تعلق اصل دی د ذکر حلقې اصل دی د الله په لار کې وتل اصل دی د دین خدمت کول اصل دی او دا راټینګول په دې کې عزت دی الله دې موږ تاسو له عمل توفیق راکړي سبحان الله وبحمده